بیا باندې څه کې بل پکې څه دی مسنون احد ته تلل سنت دی احد کې څوک خختي خبره او یا تقریبا صحابه کرام په احد کې دفن دي 70 او کم صحابه واه واه چې هغوی قرآن شریف کې د هغوی متعلق الله فیصله کړې ده منهم من قضا نحبه ومنهم من ينتظر دې خلکو ویلو دې صحابه وی خدایا که جنگ پیښ شو مونږ به ګورو او ته به ووینې الله چې مونږ به ستا د دین دپاره څومره قربانۍ ورکوو هغه یې پوره کړه او بیا حضرت حمزه رضی الله عنه حضرت مصعب ابن عمر رضی الله عنه دا یو ځای دفن دي بلکل دیوال ته ګیر چاپېره تاو د یو ځای مصعب ابن عمر د حضور پاک هم شکل د رسول الله مبارک شکل یې دا و چې دی کله شهید شو نو شیطان پکې چغه واله وی حضور پاک شهید شو نو صحابه خپې وښویده د غم نه پریشانه نه چې خدای ته چا وی چې حضور پاک نی د جنم څه پیدا ده تورې وغورځول او دا مصعب ابن عمر وروڼو ګورئ د ده زندګي درته ووایم د ایمان نه مخکې او د اسلام نه مخکې ډېر مالدارو یو جوړه به یې سهار اچوله او یو ماښام روزانه به یې جوړه بدلول خشته جامې داسې قیمتي جامې خلق به د جامو ته پسخېدل او خودونه قیمتي جوړه او په دویم ورځ به یې جوړه بدلوله بله چاله نه به یې چوله او سار به یې چوله او مازدیګر به یې بدلوله لکه اوس چې خلک بدلی مالدار خلک چې کله ایمان راوړو مسلمان شو یو ځل جومات کې روانو حضور پاک مبارک ورته وکتل ویې ژړل جامو ته یې ټوټې لګېدلې غټې غټې ټوکړې او ټوکړې هم د څه ټوکړې د جامې خپله د کپړې ټوکړه نه د سرمنې ټوکړې ورته لګېدلې سرمنې ټوکړه کم ځای خو درنۍ دا لګېدلې او پلو ورپسې په ځمکه راښکې شو چې حضور پاک ورته وکتل نو ویې ژړل چا ورته وی صاحب ولې وی د مصعب هغه حال مې مراعات شو چې د ایمان نه مخکې اوس حال ته مې وکتل چې ایمان راغی دنیا او جامو ته نظر ختم الله ته نظر وګورئ د ایمان نه مخکې به یو جوړه سهار او یو ماښام بدلوله او د ایمان نه پس وګورئ نو جامې ورپسې په خاورو راښکې شي او کمیز څادرونو ته ټوکړې لګولې دی حال دا مصعب ابن عمر رضی الله عنه پکې شهید شو حضرت حمزه سید الشهداء احد کې چې دی کله شهید شو نو د ده نه یې پوزه پرې کړې وه غوږونه یې ترې پرې کړې شونډې یې ترې پرې کړې وې او سینې یې وله شلولې وه او د هغې نه اینه او زړه رستی و او هنداغه وخت کې یو کافر او بیا وروسته خدای مسلمانه کړه هغې پې چکونه لګولې ځکه د هغې پلار په بدل کې د وجه او دا غوږونو پوزې او شونډې دی راواغېشتې او امیل یې ترې جوړ کړه او هندې په غاړه کې واچولې او ګڼه یې ده وه ټک ټوک پروت و د احد په میدان کې سید الشهداء د شهدا سردار حضرت حمزه رضی الله عنه چې حضور پاک وفرمایل ویله مې غواړي چې دا حمزه خښ نه کړم دقسې ډېر خفه ډېر خفه ما خو د کافرو مړو سره دا چل نه دی کړی ما خو د چا نه لاسونه او غوږونه او سترګې نه دي پرې کړې زما تره سره دومره ظلم سترګې وروځې او شونډې او پوز او غوږونه پرې کول او سینه شلول او زړه او اینه رایستل او په هغې چکونه لګول زړه مې غواړي چې دې خښ نه کړم نور خلق به د قیامت پر اذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون د قبرونو نه به راپاسې او خدای نه به روانې او چې زما دا تره حیوانات او مارغان اخري او د قیامت پر ورځ دی
د مارغانو د حیواناتو د سینو نه روځي او د ججورو نه او الله لره روان شي. خو یاره که دا چل مې وکړو بیا به خلک خپل مړي نه ښخوي چې حضور پاک حمزه ښخ نه که مونږ یې هم نه ښخوو، دې وجې نه یې ښخوو، ډېر پرې خفه و. دا د خور وه او د حضور پاک ترور و حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها د حضرت زبیر مور وه. خبر شو چې د ما رور شهید دی نو را روانه او کفن یې وله راغشتی 200,000 ښځې خو پړه لګي کمزوري. نو حضور پاک یې زوی ته وویل زبیر رضی الله عنه ته وی ورشه مور دې منع کړه چې دې حال کې دا خپل رور وویني بېهوشه به مړه نه شي، بېهوشه پرې ونه ځي ځکه د هغه ټول اندامونه ټک ټوک دي. قسم دې دې دین له دا قربانۍ خلکو ورکړي. هسې بې سره روان هسې بې سره دا په ډېرو لویو قربانو راغلی، په ډېرو لویو قربانو. افحسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. دی له صحابو هغه قربانۍ ورکړي دي چې د هغې مثال به تر قیامته پورې څوک پیدا نه کړي. دې دپاره د حضور پاک غاښ مبارک مات شوی دی، دې دپاره د رسول الله مبارک په مخ د اوسپنې کړی ورخښې شوی دی او وینې ترې بهېدلې دي او زموږ نه هسې بې سره روان دی. مفتو کې صفیه رضی الله تعالی عنها ته حضور پاک زبیر ته وی مور دې منع کا، زنانه پړه کمزوري که نه ښه هسې نه څه چل پرې ونه شي. زبیر مضبوط صحابي دی، لوی مجاهد جالوان پهلوان. او چې څنګه ورغی مور ته وی مورې ودرېږه مه ورځه. مور خو یې دړمنه وه، د کفن 2 څادرې دي، رور له روانه ده، داسې دې سینه کې دې زوی له غزار ورکړه چې اخو یې غورځوه. وی ته ما د خپل رور نه منې کې، ولې ما د رور نه منې کې؟ حضرت زبیر ورته وی مورې حضور پاک راته وفرمایل چې رور ته مې ووایه چې نه ورځې. بس یکدم ودرېد. د پیغمبر خبر خو پیغمبر ایرواره دی او دی ترور ته ودرېد. آی های وی ورشه بچې زما رواره ته ووایه چې کوم مقصد باندې مه منې کوي که نه اوی ګنې دا نه ده خبر دا رور نه زه ترې خبر یم. اوی ګنې دا به چغې وی ویر به وکړي او دا به ځان وټکوي او دا به جړاګانې وکړي. زما رواره ته ووایي چې نه ویر کوم نه جاڼا کوم، زه د خپل رور نه خبر یم، زه رور له ورځم او رور له مبارکباد ورکوم چې رورې مبارک دی شهادت دی مبارک مبارکباد ورکوم. زما رور ډېر قیمتي شهادت نصیب شوی دی. نو بیا رسول الله مبارک اجازت ورکړه. دا صحابي په احد کې پروت عبدالله ابن جحش رضی الله عنه، یو صحابي غالبا ابو طلحه دی غالبا او که سعد دی. هغه وایي چې د شپې نه ما ته وایي چې یو دعا به زه کوم ته به پې امین وې، یو به ته کې زه به پې امین ویم. ما وی ښه وی وایه دعا کوه. وی مې چې خدایه سر له مې د یو مضبوط کافر سره مقابله راول چې هغه ما په توره وایي زه هغه وم اما وایي زه هغه وم ښه یو بل ستړي کړو او ناګانه پې خدایه ما زورور کړه چې په توره اوهم و مردار یې کړه. وی عبدالله ابن جحش وی امین. وی بیا ما ته وی زما دوا باندې امین ووایه. وی ده وی یا الله سار له مې د یو مضبوط کافر سره مقابله راول چې زه هغه په توره وم اما وایي زه هغه ښه یو بل ستړي کړو او بیا ما وایي یو شهید دی. څومره سخته دوا. وی مې چې امین. وی چې سار له مې وکتل وی زما د یو مضبوط کافر سره دوا قبوله و مقابله رال ما هغه او هغه ما ښه یو بل ستړی کړل ناګانه مې و مردار شو. وی چې ده ته مې وکتل لرې ورانه یو کافر سره مقابله د په توره نښتې دي ټس چې هغه پې زورور شو دعا یې کړې وه او د یې شهید ته سره یې دی دا پراته یو صحابي دی حضرت عمر رضی الله عنه حضور پاک د هغې کجورې ورسره وي. وی د الله رسوله که دې جنګ کې زه مړ شم کم خوا به ځم؟ وی جنت ته. کجورې وغورځولې. وی کجورې چې خورم او د هغې نه پس جنت ته ځم نو مخکې به جنت ته لاړ شم.
لاړ وجنګېدو خدای شهید دا شهیدان په احد کې پراته دي او د احد د غر متعلق حضور پاک فرمایي هذا جبل احد جبل يحبنا ونحبه دی موږ سره مینه کوي موږ د سره مینه کوو او حضور پاک فرمایي وی د قیامت پر ورځ به د احد دا غر الله راواني او د جنت په دروازه کې به کښېني او چې احد ته لاړ شئ د هغې میوه وخورئ که میونې او ازغو والا غنو والا بوټي وي هغه وچوپئ په خوله کې خو خامخا وسکئ